أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. د سورة البقره په درې مرکو کې و خبرې وي. یو خبره مخکې بیان شوه، مسله توحید او پاغي دلائل او احسانات د منلو دپاره. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ سره دویمه خبره د دې رکوع بیانېږي، صداقت الرسول صلی الله علیه وسلم، صداقت او رښتینوالی د نبی علیه الصلاۃ والسلام او رد په منکرینو د رسالت باندې. چې څوک د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبرۍ نه انکار کوي نو په هغې باندې رد. الله رب العالمین فرمایي وَإِن او کچرتا کنتم یی تاسو وَإِن كُنتُمْ او کچرتئی تاسو فی ریبن پشکی مما نزلنا دا غسنا چرا لیگلی دی مونگا علی عبدنا پخپل بنده باندی فأتو نراوڑی تاسو بسورتن یو سورت من مثله تدی پشان ودعو او راوبلی شهداءکم خپل گواهان من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین کچرتئی تاسو رښتونی. الله رب العالمین په دې آیت کې فرمایي کچرتا تاسو شک کوئ چې دا قرآن او دا کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځانه جوړ کړی دی، نو زه تاسو خو عربیان یې، په عربۍ کې مهارت لرئ، خپل ټول مولیان او خپل ماهر خلق راجمع کوي او د قرآن کریم په شان کې یو صورت پیش کړي. دا مطالبې په قرآن کریم کې ځای په ځای باندې شوي دي د کافرانو نه، او وسم دا چیلنج دی چې زه د قرآن کریم په شان کې یو قرآن پیش کړي، یو صورت پیش کړي، یو ټکی پیش کړي د قرآن په شان. لکه یو مطالبه په سورت قصص آیت نمبر 49 او سورت اسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 88 کې شوی ده چې زه تاسو د قرآن کریم په شان یو کتاب پیش کړي. د ټول قرآن مطالبه شوی ده چې د ټول قرآن مقابله وکړي. خدیو د ټول قرآن مقابله نشوه کولی، بیا ورته دویمه مطالبه ردیو نه وشوه چې زه د قرآن کریم په شان 10 سورتونه راوړئ، آخرانی 10 سورتونو د دې مقابله وکړي. سورت هود 14 نمبر آیات کې دا مطالبه شوې ده. بیا درېمه مطالبه ردیو نه شوې ده چې زه یو صورت پیش کړئ. ټول قرآن هم نشي پیش کولی، 10 سورتونه هم نشي پیش کولی، نو زه د قرآن کریم په شان یو صورت پیش کړئ. لکه دلته په دې آیات کې هم دا مطالبه شوې ده، او سورت یونس آیت نمبر 38 کې هم دا آیت نمبر 38 اتدیرشم کې هم دا مطالبه شوې ده. د دې مقابله هم نشوه کولی، نو بیا په سورت طور 34 نمبر آیت کې الله رب العالمین ورته وایي فلیأتوا بحدیث مثلی، د قرآن په شان یو کلمه راوړئ، یو لفظ راوړئ د قرآن په شان. سورت کوثر 3 میاشتې بیت الله ته اویزانو چې ردی څوک مقابله وکړي، خو هیڅ چا ردی مقابله نشوه کولی. د قرآن کریم په شان چې دومره په یو ټکي کې دومره ډیر علم راجمع شوی، دا هیڅوک هم نشي کولی. او ځکه هغه د الله خبرې دي، د الله کلام دی، نو څنګه چې الله او مخلوق نشي برابرېدی، دغه شان د الله خبرې او د مخلوق خبرې دم نشي برابرېدلی. نو الله رب العالمین فرمایي وَإِن كُنتُمْ او کچرتئی تاسو فی ریبن پشک کی
مما د هغه څه نه نزلنا چې رالیږلي دي مونږه علی عبدنا په خپل بنده باندې. فاتو نو راوړئ تاسو بصورت یو صورت من مثله په شان د دې قرآن. د دې دوه مطلبونه دی، یو دا چې من مثله په شان د قرآن په شان د یو صورت پیش کړي، او دویم دا دی چې من مثله د مثل د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه، یعنی داسې یو انسان پیدا کړي لکه څنګه چې الله نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا کړی دی، داسې کمال والا او داسې صفتونو والا انسان پیدا کړي، بیا د هغه نه یو صورت پیش کړي. ودعو شهداءکم او راوبلئ خپل ګواهان، ټول مولیان، پیران او مشران، لیډران ټول تی مراد دي، خو معنی دا ودعو راوبلئ شهداءکم خپل ګواهان، من دون الله ما سوا د الله تعالی نه، ان کنتم صادقین کچرتئی تاسو رښتونی. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. دا درېمه خبره د دې رکوع ده، تخویب برای منکرینو دپاره تخویب او یره، چې څوک د الله د پیغمبر د رسالت نه مني هغې له یره. الله فإن لم تفعلوا کچرته ونه کو تاسو دا کار، ولن تفعلوا او هیڅ چرې به ونه کوئ تاسو دا کار ونه کو، الله کولی هم نشئ. د قرآن مقابلت مراد ده چې د قرآن مقابله نشئ کولی. فإن لم تفعلوا کچرته ونه کو تاسو دا کار، ولن تفعلوا او هیڅ چرې به ونه کوئ تاسو دا کار نشئ کولی. فاتقو نو ویریږئ النار د اورنا، التي اغنا وقودها الناس، فتقو ویریږئ او نار اور ته ویلږي، نو فتقو النار التي ویریږئ د اور هغې نه، وقودها الناس چې د هغې خشاک خلق دي، والحجارة او ګټې دي، اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی دا اور د کافرانو دپاره. دغه اور چې د دې خشاک خلق دي، انسانان دي او ګټې دي، دا تیار کړی شوی دی د کافرانو دپاره. د دې حجارتون نه مراد څه دي؟ یعنی ګټو څه ګناه کړله چې هغه په جهنم کې غورځولی کیږي. نو یو مطلب دا دی چې د دې نه مراد د دیو هغه معبودان دي، د دیو هغه خدایان دي چې د الله سره شریک جوړ کړي وو، ځکه چې ټول بوتان هغه جوړ شوي د کمرو نه د ګټو نه، نو مراد ترې هغه د دیو معبودان دي، او هغه د دې دپاره چې دیو ښه سپک شي په دې باندې، چې هغه تا به ترې حاجتونه غوښته او تا به دعاګانې د هغه نه هغه ته به لاسونه نیولي وو او د هغه نه به د حاجتونه غوښته، خپل ضروریاتو حل به د هغه سره ګاڼه، نو هغه خدای ستا او ستا هغه معبود نن تا سره په دې اور کې پروت دی او تا نشي بچ کولی. نو ځکه الله خشاک د دې به خلق او ګټي. او دویم د دې نه مراد خاص ګټه ده چې هغه حجارة الکبریت هغې ته ویلی کېږي، د کویلې په شانې، او پای کې بیا خصوصیات دي، ډېره زیاته ګرمي کوي، سختې لمبې وي، زر بلیدونکي، بدبویي کوي، ډېر لوګی کوي، بدن پورې نښلي. نو دا ځان له یو لوی مستقل عذاب دی. نو وقودها الناس چې د هغې خشاک خلق دي، والحجارة ګټې دي، اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی د کافرانو دپاره. الله رب العالمین مؤمنان ویرول د هغه اور نه چې هغه د کافر دپاره تیار شوی دی. الله مسلمانه ته ځان بچ کا. اعدت چې هغه تیار کړی شوی دی للکافرین د کافرانو دپاره. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.